نن چې د کوم ورو دا قیامت خیز ورلن په ډوګ دره کې لګېدلی و چونکې که دې خلکو همت نه وی کړی نو په دې بازار کې په زرونو دکانونه دي نو زه دا وایم چې مازدیګر ماښام نه به دلته یو دکان هم نه و. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو السلام علیکم. دا وخت د ډوګ درې ډوګ بالا په بازار کې موجود یو کم چې لږ وخت مخکې دلته اور لګېدلی و او د کم په نتیجه کې چې ډېر زیات نقصان وشو، دکانونه وشو، د سامان سره وشو. دې خلکو ډېر زیات همت وکړو د فایر بریګیډ او ریسکیو 112 د نشوالي په وجه باندې چې دلته څومره نقصان وشو. زموږ سره شاکر ناظم صاحب موجود دی. د دې نه د دې په اړه باندې تفصیلات اخلو. شاکر صاحب څنګه ولیدل؟ موږ هم د ریسکیو 112 سره رابطه کړې وه خو اوس چې موږ دلته رالو نو سم ونه لیده. تاسو د دې په عقله باندې څه وایي چې مستقبل کې به زموږ همدغه شانتي نقصان کېږي که نه د دې دپاره به څه پلان موږ تیاروو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ټول نه مخکې جان صاحب تاسو ډېره زیاته شکریه. زما سره خواوشا چې زما د ډوګ درې د سیمې سره کوم مشران دي، زما د ټولو پاټو سیاسي مشران هم ولاړ دي. نن زه د ټول نه مخکې د ډوګ درې د عوامو بالخصوص ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې څومره پولیس راغلي، لیویز راغلي دي، څومره تنظیمونه راغلي دي، په هغې کې الخدمت د ملوخ ول تنظیمونو والا دي، څونه مره نومونه شارټ کس والا چې څونه تنظیمونه راغلي، زه د هغوی شکریه ادا کوم چې نن راله او دغه سخته مرحله نن چې د کوم ورو دا قیامت خیز ورلن په ډوګ دره کې لګېدلی و چونکې که دې خلکو همت نه وی کړی نو په دې بازار کې په زرونو دکانونه دي نو زه دا وایم چې مازدیګر ماښام نه به دلته یو دکان هم نه و، دا به خالي میدان پروت و. خو د دې خلکو په محنت باندې او د دې خلکو په هغه څومره په تکلیف کې چې راغلو بای دا ګوره مړ کړو، دا پیپونه خپل راوړو اپنې مذهب څنګه چې استاد خبره وکړه چې یاره دوی خپل جنریټر یې راوړي دي، هغې ته چې کوم دی نو سیسټم وکړو، ولې ورته راماتې کړي دي، پیپونه یې ورته ولګول. نو انشاءالله تعالی آینده چې څنګه داسې دا سیسټم روان دی او که داسې وي نو ګورې دا به ټول عمر دا کسه داسې روان وي. که موږ داسې مړه یو، که موږ راپاڅېدو د خپل حق تپوس کولو دپاره د خپل سی ایم نم تپوس وکړو، د خپل ایم این اے نم تپوس وکړو، د خپل ایم پی اے نم تپوس وکړو، د خپل ناظم نم تپوس وکړو، د ډي سي ډپټي کمیشنر نم تپوس وکړو چې څومره محکمې دي د هغې نه موږ تپوس وکړو نو انشاءالله تعالی دلته به هېڅ قسم تکلیف نه وي. فایر بریګیډ به بیا هم حاضر وي، دلته به عمله هم حاضر وي. پخپله وکړو. نن که زما ایم پی اے ناست دی، زما ایم این اے ناست دی، د دې خلکو سره دې مرسته وکړي. څنګه چې استاد خبره وکړه داسې نه چې یاره دکان اوس دلته کې راله او سیاسي خبره وشو، قصه ختمه شو، سیاسي خبرې نشته. دلته به ټیک ټاک د دې خلکو سره مرسته کوي. که په هر لیولي په کوم لیول دي ته فنډینګ کوي هغه به ورته کوي. په کروڑو روپو د خلکو نقصان شوی دی، د خلکو دکانونه سوي دي، دلته لاندې چې کوم دی کډې آبادي وي کډې وي، خدا نه خواست چې دلته به دې کې ماشومان سوي وي، جاني نقصان نه شوي بیا به موږ څه کولی. ډېره مهرباني ناظم صاحب. دا وخت زموږ سره د الخدمت فاونډیشن یو ذمه دار د دې ځای رحمت زیب صاحب موجود دی. هغې په دې اپریشن کې حصه اخیستې ده. د هغې نه په دې اړه باندې تفصیلات اخلو. ستاسو د علاقه هم ستاسو ده، ستاسو د علاقې ټولو تنظیمونو په دې اپریشن کې حصه واخیسته، تاسو هم حصه واخیسته. د نقصان په باره کې څه ویل غواړئ او ډېر د افسوس مقام دی چې یاره څه دغه نشته دی د ریسکیو د طرف نه یا د فایر بریګیډ والا د سایډ نه، نو د دې په اړه باندې څه ویل غواړئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مهرباني جانشیر خان صاحب. په دې وخت کې موږ په ډوګ بالا کې موجود یو او تاسو ته پته ده چې یاره 9 بجې لږ بږ دلته د اور اطلاع راله نو موږ دلته په ټیم باندې ځان راورساو چې موږ دلته راورسو نو مقامي د بازار د کومه دکانداران چې دي، زموږ د کومه یوث چې دی د درې دا دلته موجود وو. زه د هغې ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې هغې په خپل جان پر کیل نه چې دې ته وایي چې هغې لکه مطلب په ډېر سختۍ سره کومه په سخته چې دې د اپریشن وکړو دا اور یې څه نه څه قابو کړو. نو زه د دې ډېره زیاته شکریه ادا کوم. په دې کې لکه مطلب پولیس ډپارټمنټ هم خپل کارکردګي وښوده، څوک چې دلته موجود وو، لیوي ډپو چې کومه دی هغې هم دلته موجود وو. دلته کې مختلف تنظیمونه موجود وو، الخدمت سره سره شارټکټس ویلفیر موجود وو، دلته کې روغاني فاونډیشن موجود وو او دغسې نور تنظیمونه چې کومه لوکل کار کوي هغه موجود دي. خو که د ټول نه غټه ګیله ده نو هغه زموږ د ګورمنټ نه ده. ناظم صاحب موجود دی، وایي چې یاره فایر بریګیډ به راځي. زما په مخ کې لکه یو کس ډېر په سختۍ سره ټلیفون وکړه چې یاره فایر بریګیډ. نو ما هغه ته وویل چې فایر بریګیډ په شرینګل کې دی چېرته او چې دی نو هغې کې ټیر چېرته دی، هغې کې اوبه چېرته دي، هغې کې ډرایور چېرته دی، د هغه سیسټم چېرته دی، د هغو ټول انجن خو مفلوس دي. بیا ویل چې لکه 1 2 به راځي. نو مال چې هغه راځي نو زموږ په ډوګ بالا بازار نه به موږ مکمل خلاصي وو او دلته به د خلکو د یربونو روپو، دا د کروڑونو روپو حساب کتاب نه دی، دا د یربونو روپو حساب کتاب دی. دلته د ټوک
دوک درې دلته د بار خلک موجود دي د دیر خلک دلته کاروبار کوي د باجوړ خلک دلته کاروبار کوي نو دې خلکو موږ ډېره زیاته شکریا ادا کوو چې په دې اپریشن کې ډېر په سختۍ سره خپلې مدد آپ ته حصه واخیسته. بل یو مشر د دې علاقې موجود دی ډاکټر صاحب صرف د نقصاناتو په باره کې راته مختصر خبره وکړي او متعلقه ادارو ته به څه پیغام ورکوئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. جان شیر خان صاحب تاسو ډېره مننه کوم. تاسو په خپل هم وینئ چې دلته رحمت زیب صاحب هم ویل چې دلته د کروڑونو نه بلکې د ارباو روپو چې دی دا نقصانات شوي دي په دې کې چې دی نو د ډېر انتهایي نقصان شوی دی. سکول هم په خطره کې خوا کې اوس سکول جی پی ایس حاجي آباد هغه هم د سوځېدو په دغه کې خو د خلکو چې دی نو ډېره زیاته په د خپله سطح شو دا اور باندې قابو بیا مونده او د ګورنمنټ نه او د دې ادارو نه خو زما انتهایي ګیله ده انتهایي ګیله مې ده ځکه چې دا دومره غټ فایر بریګیډ د سب ډویژن دی. موږ مخکې ویل چې 60 ځایونو کې اور ولګېد د اوسه پورې دا څوک نشي ثابت کولی چې دلته فایر بریګیډ راغی او هغې اور باندې قابو بیا مونده. دلته د مقامي خلک چې دی دا د خپلو سرونو نه تېر شو تنظیمونه الخدمت فاونډیشن شارکس ویلفیر ملوخړ تنظیم دارنګې الرحمه فاونډیشن روغاني فاونډیشن مقامي دکانداران زموږ دا ځوانان دیو د خپلو سرونو نه تېر شو په دې اور باندې قابو بیا مونده. نو زه بیا په اخره کې هم د دې خپل قوم د دې خپلو وروڼو ډېره زیاته شکریه ادا کوم. ډېره مهرباني کتونکو تاسو وکتل دغه مناظر هم ستاسو پر سکرین باندې چلیږي تاسو ګورئ ډېر زیات نقصان وشو خو څنګه چې زمونږ د دې ځایي دې اوسېدونکو خلکو دغه ګیلې دي ستاسو نه دا هیله لرم چې کوم متعلقه ادارې دي چې انشاءالله تعالی په دې مطالبو باندې به تاسو غور کوئ او نور به دا قوم دغسې نقصان نه مومي. د الله په امان.